السلام علیکم ګرانو کتونکو د تفهیم مونږه ټول مرګري ناس یو تاسو ته دا یو نظاره ښیو د نوخار دا ډیسټریکټ کونسل حال دی او دې ټایم کې عملاً ډېره غټه ایمرجنسي نافذه ده په نوخار کې هنګامي حالات دي او مونږه روان یو نوشهره کینټ ته دلته کې د مونږه مقامي پریس کلب او نوشهره کینټ کې هم हंगामी सूरत हाल हंगामी सूरत हाल स्कूल कैंटनमेंट बोर्ड स्कूल है हंगामी सूरत हाल दे और हंगामी सूरत हाल अंदाजा बताओ त पदी बारा के मुंगा खबर को मुंगा बताओ त फील्ड च कम सूरत हाल दे फील्ड के सकीगी هغه بخیو زمون ټول مرګري دلته موجود دی او ویلکیږي دا چې ډیر غټه پیمانه باندې وبره رواني نوخار کینټ ډوبېدو والا دی نوخار شبرچوک جنرال بس سټینډ دا شوی او نوخار کنټونمنت هسپتال دا تقریبا ډوب شوی دی د نوخار کینټ مختلف علاقې هغه زیر آب دي مونږ به تاسو ته د علاقې باره کې هم خبره کوو دلته مونږ سره نوشهره کنټونمنت بورډ محسن صاحب هغه هم موجود دي دوره به کو خو ورسره به یو څو خبرې کوو محسن صاحب تاسو به څه وایئ دا چې کوم صورتحال دی زموږ ویور ته نوخار ته خاص کر السلام علیکم جناب تاسو ټولو شکریا چې تاسو موږ سره چې کوم دی نو دا وزټ کوئ زموږ د وزټ مقصد دا دی چې موږ میډیا ته دا وښایو چې په کوم لیول چې کوم دی په نوخار کې او بیا سپیشلي په نوخار کینټ کې چې کوم دی د سیلاب تبایان شروع دي او داغي اگینست چې کوم دي بیا مختلف حکومتي ادارې څه کردار ادا کوي نو موږ تاسو خایو چې کله موږ ان شاء الله د نوخار حدود ته انټر نو البته چې نوخار کې یو لو لاین ایریا ده نو البته د اوبو انفلکس ډیر دی د نوخار مین مارکیټونه اډي هسپتالونه د الډي زیر آب راغلي دي او د کنټونمنت بورډ عمله فاق او سر لګا ده هغه خپل کوششونه ریسکیو شروع دي الحمدلله تر اوسه پورې یو جاني نقصان هم نه دی شوی او موږ بر وخت اطلاعګانې کړې دي د هغې د وجې چې کوم دي تاجرانو خپل مالونه په وخت باندې وخوري تاجرانو خپل مالونه د دوکانونو په وخت باندې وخوري دي د 2010 په شان د نقصان دې ځل چې کوم دي نو چانسز ډېر کم دي ټول ادارې فعال دي موږ ان شاء الله استاد ته دا خایو چې د اوبو څومره تیز انفلکس دی او د هغې باوجود هم چې کوم دي ټول ادارې ولاړې دي او خپل کار کوي نو ان شاء الله تاسو ته به موږ د میډیا په څه خیال مو دی اوبو کې به د دې نه دا چې کوم روان دي په جي ټي روډ باندې دې ټایم کې د دې نه به زیاتېږي اوبه اوس چې کوم دوه متضاد اطلاعات را روان دي یو اطلاع دا چې کومه ړومبۍ ریله ده نو د هغې چې کوم انټنسټي ده هغه به کمیږي خو دویمه خبره دا هم کېږي چې دویمه ریله را روانه ده د سوات سایډ نه او د هغې انفلکس چې کوم دی هم زیاتې انټنسټي یې زیاته ده او دا چې کوم دی دا به 3,50,000 تقریبا کیوسک ته رسي نو هغه خلکو سره یو خوف و حراس دی خلک یېرېدلي دي ټول خلک چې کوم دي نو په سړکونو ولاړ دي تاسو دا ذکرتی شئ او مختلف ادارې چې کوم دي خپل کار کوي څوک په ریلیف کې لګیا دي څوک فوډ پیکیجز تقسیموي څوک میډیکل کیمپونه لګوي څوک ریسکیو کوي ټول خلک چې کوم دي خپل کار لګیا دي کوي خو چونکې دا یو آفت دی او دا چې کوم دي په یوازې نه تېږل کېږي نو دې دپاره چې کوم دي یو کوارډینیټډ او کلیکټیو دا چې تاسو اوس کتلی شئ دا الجمیل هاوس شورو منډي ده دلته دا وښایه چې دا ده شورو منډي ګرانو کتونکو دا شورو منډی ده او نوشهره کینټ ته به موږ اوس داخلېږو نو تاسو ته د نوشهره کینټ د نوشهره کینټ مختلفې علاقې به ښیو دا کینټ څه صورتحال دی کوم کوم علاقې دوی کینټ چې کوم سیند طرف ته کوم علاقې دي شوبه مارکیټ دی او دلته چې کوم دي زموږ جوبي ګارډ دی زموږ کلب روډ دی زموږ چې کوم دي اپر شامي روډ دی زموږ ګلستان کالوني ده کنټونمنټ بورډ آفیس دی دا خو ټول 3-4 غنټې ګرانو کتونکو دا د نوخار کینټ شوبې مارکیټونه دي
مونږ تاسو بل طرف ته اړو سیکټري نوشیره کینټ محسن خان مونږ سره دی. محسن بھائی تفصیل به م راته وایي او دا د کنټونمنټ بورډ هسپتال دی. دا که وګورئ نو عملا نو ګرانو کتونکو دا کنټونمنټ هسپتال دی او د دې نظارت تاسو ته ښودل کېږي چې دې طرف ته کینټ دی، دا کینټ دی او دې بل طرف ته دا دریای کابل دی. په مینځ کې جی ټي روډ دی او نوشیره کینټ عملا دا ډوب دی. بالکل دا چې تاسو وګورئ نو دا دلته چې کوم دي نو دا نالې چې کوم دي بره نه اوبه نه راځي، خو دا اوبه چې کوم دي ریورس راځي د کابل ریور اوبه ریورس راځي. نو په کینټ کې درې نالې دي، دا ټولې په ریورس لګیا دي. نو دې سره چې کوم علاقې دي اول خو د سړک دغه طرف چې کوم دي او د دې ریورس راتلو سره چې کوم دي زما لږ طرف ته دریاب راځي. د کنټونمنټ بورډ هسپتال ته هم اوبه داخلې شوي، فاروق سټیډیم ته هم داخلې شوي، آرټیا سټیډیم ته هم داخلې شوي او زموږ پلین کوچ او زموږ جنرال بس سټینډ هم د اوبو د لاندې راغی. نو الله دې خیر وکړي، یو هنګامي صورتحال دی. دعا به دا کوو چې الله پاک د اوبو په خپل حکم سره چې کوم دی ودرئ. خو حالات چې کوم دي اوس پیشنګویي داسې کېږي چې اوبه نور هم زیاتېږي. نو ټول ملګري څوک چې ما اوري په نوښار کینټ کې هغوی ټولو ته ریکویسټ دی، د شادمان کالونۍ خلکو ته، د خوشحال کالونۍ خلکو ته او د صدر بازار خلکو ته چې خپل سامانونه محفوظ مقام ته منتقل کړي او خپل حفاظتي اقدامات وکړي او خپل کاروبارونه خپل قیمتي سامانونه دا محفوظ کړي. د کنټونمنټ بورډ نوښار د طرف نه تاسو ته دا اطلاع ده چې خپل ځان محفوظ کړي، د خپل ځان په خپله حفاظت وکړي. مونږ کنټونمنټ بورډ لپاره چې کوم دي ریلیف کیمپ مونږ جی د کنټونمنټ بورډ چې کوم دی نو خپل ایمرجنسي کیمپونه جوړ کړي دي. که چاته د اوبو شکایت وي، که چاته د رهایش شکایت وي، د کنټونمنټ بورډ سکول ته راتلی شي، د کنټونمنټ بورډ هسپتال ته راتلی شي او مونږ هغې دپاره چې کوم دی په وخت موجود یو. مونږ چې کوم دی د اوبو فراهمي انشاءالله به یقیني جوړو. مونږ به انشاءالله فوډ پیکج تقسیمو او زمونږ د صفایي عمله زمونږ انجینرینګ والا مونږ ټول زمونږ ګاډي ټول حاضر دي. بس صرف مسله دا ده چې یو ایمرجنس سچویشن دی، صرف دې کې حوصله پکار ده او د الله پاک نه دا دعا کول پکار چې الله پاک د اوبو او د سیلاب ودري چې مونږ خپل زمونږ کوم کارونه چې په خپل احسن طریقې سره مونږ دا سره انجام کړو. تاسو دا کتلی شئ چې دا لږه ایریا چې کومه ده دا لږه بچ ته دلته اوسه پورې اوبه نه دي راغلي، خو دلته هم د اوبو راتلو چانسز ډېر زیات دي. تاسو اوس اډه کتلی شئ زمونږ دا وګوره مارکیټونو ته اوبه رالي. ګرانو کتونکو دا کته چې کوم دوکانونه دي نو دې ته اوبه راغلي دي، دا مکمل زیر آب دي. تاسو ته به مونږ مخکې اډه ښیو د جنرال بس سټینډ صورتحال. جی محسن بھائی دا مونږ خو پر وخت چې کوم دي اطلاعګانې کړې وې په 26 تاریخ باندې د تاجر برادرۍ ډېره شکریه د ټولو انجمن تاجرانو د مشرانو چې هغوی خپل ایواکویشن اول نه کړو. تاسو دا کتلی شئ چې دا زموږ اډه ده، دا زموږ فروټ منډینګ ده، دا د نوښار د ټولو نه مین پوینټ دی.